محمد عثمان ستا څه مسله ده؟ ما د ورونو سره دا شناخت مسله ده، دا 40 کاله کېږي چې دغه بس داسې پریشانه کړی یم، د خپل پلار ریکارډ مې نه راکوي. مېرني ورونه مې دي، ما دا 40 کاله کېږي چې دغه رقم مې پریشانه کړی یم په عدالت کې، په کچاریانو کې. زه غریب سړی یم، د رېړۍ مې کاروبار ده، دغه یو 200-500 د ورځې ګټم، هغه کاروبار یم راباندې بند کړی دی. پریشانه کوي مې، واړه بچیان مې د هغه هم بل ځای په کاروبار لګیا کړي په دیاړې باندې، هغه بس دغه ځای یادې رپورټ په کاټ کړی، یادې رپورټ په کاټ کړی، هغه بس برناکه په هغو باندې بې ګناه رپورټ د کاټوي، مطلب چا کومه ګناه مې نه یې کړې، بغیر بس رپورټ ده، بس چې څه درواغ هغه ورلیکي، دا دغه سره موږ سره دا زیاتي وکړه، دا وکړو دا وکړو. ما ته دوی وایي چې ته کیس واخله عدالت ته، بیا موږ تا نه پتنګوو. زه عدالت ته دا خواست کوم چې زه خپل حق ځینې غواړم، زه ناجایزه نه کوم، زه خپل حق د ورونو غواړم. زه غریب سړی یم، ما د خپلې غریبۍ ته دا زما حق دې راکړي، بس ما خپله غریبي دې سره پرېږدي. ما 2 لاسو مزدوري ده، زه اوس دا 2 لاسو مزدوري په رېړۍ کې زه څه وکړم؟ سټامپ پیپر هم لیکلی و؟ سټامپ پیپر یې لیکلی راکړی دی، په هغه کې ګوایان ستا، هغه هم په عدالت کې لیکلی راکړی چې زما ورور یې ستا په ما حق دی، تا ته زه حق رسوم. ما ته د دې عدالته فارغه کړه، ما ته 3 ورځې ټایم راکړه، بیا په هغه باوجود ده ما ته قسم کړی دی، ما د قسم په مخ کې پرېښی دی، ما بالکل صحیح 3 ورځې تا ته ټایم دی، 15 ورځې ته ما ته راجوړ کړه. زه سکه یوازې یم، دوی 15 ورونه د موره، زه یو یم، یوازې یم. بیا ما چې دی پرېښود د عدالت په مخ کې او د قسم مطلب قسم یې وکړ، بیا پرېمږدی شټا مې لیکلې راکړو، 3 ورځې 15 ورځې بعد چې ما درته وویل بیا راځه ما سره ریکارډ، اکا مې ګواه دی، یو بل نفر دی حاجي اکبر نومېږي، هغه مې ګواهیان دي، هغو دواړو په مخ کې ما پرېښی دی. اوس چې د عدالت ته ووتم، دی ما ته وایي ته ورسه عدالت ته زور وکړه چې څه کوې هغه کوو. نو زه اوس غریب سړی یم، ده سره زه اوس څه زور وکړم، څه وکړم؟ زما دا حالات دا مجبوري ده، دا در په درې ده، دی چې دی پیسو والا دی، زه خالي لاس یم. نو بس دا موږ خواست ده چې موږ سره یو مدد وشي. مطالبه د هایکورټ سره ده، مطلب حاجي بلوچستان سره دا مطالبه ده چې بس د خدای د رضا دپاره موږ سره دا مدد وکړي.